پسې مانځه ته ودرېد او شاګردان یې را پسې ودرولي دي چې مونځ خلاص شو. هغه مولانا صاحب راغی مولانا قاسم صاحب ته. مولانا قاسم ته ټولو خلکو نه مخکې معانقه وشوه، خو مولانا صاحب رنګ نه پته ولګېده چې مولانا صاحب ملامته دی. وی صاحب راځئ خپلې کمرې ته یې بوتي، خپل عذر پیش کوي. حضرت زه معافي غواړم، زما د خولې نه ستاسو په حق کې څه ګډې وړې خبرې وتې دي، زه معافي غواړم، ما معاف کا. مولانا قاسم صاحب ورته څه وی؟ وی نه نه، وی تا که ما باندې د کفر فتوا لګولې ده نو تا په زړه کې د دین یو جذبه پرته ده، د دین د خاطره دې لګولې ده، د خدای دپاره دې لګولې ده. نو زه دې لرالم که په ما کې د کفر څه خبره وي نو ما ته ووایه چې زه ستا په لاس توبه وباسم او ستا په لاس ایمان راوړم او د هغې نه معافي وغواړم. اوس یې دې دا خبره کې په ځمکه نه نوځي چې خدای پاکه دا څه په غم واوړېده. نه صاحب نه ووایه خیر دی، که ما د الله په شان کې څه ګستاخي کړي نو د الله په شان کې ګستاخي کفر دی، هغه ته کافر ویم. که ما د نبی علیہ السلام په شان کې څه ګستاخي کړي نو د پیغمبر علیہ السلام په شان کې ګستاخي کفر دی، د هغې نه توبه وباسم ما ته ووایه. که ما د قرآن په حق کې څه ګستاخي کړي نو د خدای د کتاب په حق ګستاخي کفر دی، ما ته ووایه زه هغې نه توبه وباسم. ویې سړی چې نه جي استم نه دي کړی استم نه دي کړی او زه معافي غواړم، دې ته عاجزي وایي. مونږ به څه کوو؟ الله اکبر. چې معمولي څه خبرې زه د چا نه کم یم، څه ملا هم وایي، پیر هم وایي، امیم وایي، زمیدار هم وایي، تاجر هم وایي. دا کبر به مونږ کوم ځای ته رسوي؟ د دواړو جهانو سردار مدینه منوره کې روان دی، په یو ډیران تیر شو، صحابه ورسره دي، ټولو پوزې پټې کړې. حضور پاک مبارک صحابو نه تپوس وکړو، وی دا پوزې مو ولې پټې کړې؟ وی صاحب دا ډیران دی، د دې د وجې نه پټې کړې. وی ډیران څه ته وایي؟ ډېر هوښیار. وی صاحب دا خلک پې ګندګي غورځوي، ډوډۍ پې پاتې شوې وغورځوي، جامې چې خیرنې شي زړې شي سلیدلی پې وغورځوي، هډوکې پې غورځوي. نه نه دا خو ډیران نه دی، دا خو ډېر د عزت شی دی. صحابه حیران شو، الله او رسول ته باقي پته ده. وی ګورئ جي، وی هغه شی په دې ډیران تاسو غورځوئ او پوزه ترې پټوئ د کوم شي دپاره چې یو مسلمان بل مسلمان وجني او یو مسلمان د بل مسلمان عزت اخلي. هغه جامه چې مسلمان په مسلمان وجني چې زړه شي دلته وغورځوئ بیا دې پوزې پټوئ. هغه ډوډۍ چې مسلمان د هغې دپاره بل مسلمان وجني او د مسلمان عزت اخلي، هغه ډوډۍ چې د مسلمان خېټې ته لاړه شي نو په دې ډیران یې غورځوئ، ګند ته جوړ شي. هغه میوې او خوراکونه چې مسلمان ولا مسلمان وجني او یو مسلمان د بل مسلمان عزت د هغې دپاره اخلي، هغه چې څښا شي او ستا نه فالتو شي نو په دې هغوی ډیران ورته وایي. دا خو د عزت شی دی. جامه، ډوډۍ او ستا خوراک چې د نه فالتو دی پې پروت دی، دې له خو مسلمان وجني. رونو انسان خوري څه، اغوندي څه، او د انسان حقیقت څه دی. ډوډۍ څونه عزتمن شی دی او څونه محترمه ده، خلک یې ښکلی او رومال ته تاوی، لیکن چې د انسان د مبارک خېټې ته ورورسېږي څه بلا ته جوړه شي. دا د انسان حقیقت دی. ډوډۍ خشته شي او میوه، سیب، کیله، انګور د قیمت شي اعلی شی دی، خو چې د انسان خېټې ته ورورسېده څومره ګند ته جوړ شو. د انسان د دن نه کارخانې دغه حیثیت دی. اوله نطفة واخره جیفة وفیما بینهما حامل للعذرا. وی اول د نطفه ده، اخر مردار چې چینجو که انسانیت پکې نی او ایمان پکې نی او یا پکې فسق و فجور راشي د چینجو جاله او دې مینس کې وګوره نو په ګېډه کې دې څه مرداره پټه کړې ده. دا ټوکړه ده په بکس کې پرته دکاندار صاحب پرته څومره مزیدار او خشته، خو چې د انسان د وجود نه توشي په درې مرسخه بین کوي که نه کوي. دا د انسان د وجود حقیقت دی. اوبه دي خشته مزیدار ښکلې پرتې دي، خو چې د انسان وجود ته داخلي شي نو څښا متیازې بیا کې ته جوړې شي که جوړې نه شي. څه حقیقت دی د انسان. میلو درنده دی که دې څپیونه کې، که نکونه دې وانغښتل او زیاتي ویښته دې وانغښتل او یو میاشت در باندې تیره شوه، قسم د خپل بچي او ښځه به هم در نه یېرېږي. غټ غټ بریک به دې نیولي او لوی لوی ویښته به در باندې ختلي او غټ غټ نوکان به دې نیولي او څښا خیرې به بین به د نه ځي. دا د انسان حقیقت دی.
لام ببا جامع بخشتک اچے او ویخته به کټ کې او نوکان به کټ کې او په صابون بلام به نخکولې به او کدا دې نکړل ځکه ته یو افته یو میاش او ملام به نسخه بین بدنځي او کبدن نځي دا د انسان حقیقت او داس چې ماته د خلکو نه ځان لري کې ولی کم بین چې د نځي دا غبین د لاسه نخري خزه خوب کولی شي او نه در بچي خوب کولی شي د انسان به کبر څنګه کوي دا د کبر ځان پسې مټي وال یو غاښ باندې چې د انسان دل شي څومره چغې وباسي یا کور کې ته خوب نشي کولی خېټه چې معمولی به اعتدال شي نو بیا دومره دستونه پیو لګي هغه د عزت انسان بی عزت شي جامې ته لاندې رواني څخه بدبویه انسان سره کبر نه دی مناسب انسان سره عاجزي مناسبه زمونږ په دې علماو کې یو ډېر لوی عالم تیر شوی دی مولانا رشید احمد گنگوهی رحمت الله علیه ډېر لوی سړی د دې سړي دومره لوی علم دی چې دره د علم ته کله حیران شم چې خدای دې تا کوم علم ورکړی دی په ترمذی یو شرح لیکلی کوكب الدری او په بخاری یو شرح لیکلی لامع الدراری سړی علم ته د حیران شي خدای دې سړي تا کوم علم ورکړی دی نو چې دومره لوی سړی وي نو هغه کې خامخا یو بوډۍ لګوچت عالم راځي علم یو لوی نعمت دی نو څنګه سړی ظاهري خشته جامه واچي چوغه واچي او شکل ښکلی کی نو ځان ورته لږ لوی ښکاري دارنګې چې چا کې علم زیات وي نو دا علم په دې سړي کې لږه نشه پیدا کړي دې لومبې لاړ مولانا حاجی امداد الله صاحب مهاجر مکی له اغله لاړ نو حاجی صاحب ورته وایي بیعت وکړه ما سره حالانکه حاجی صاحب چا نه دا مطالبه نه وه کړې وی صاحب بیعت به وکړم خو ما نه دا ذکر و اذکار نه کېږي کتابونه کتل دي او طالبانو د سبق ویل دي نو دا ذکر و اذکار او دا پیسې پیسې مانه نه کېږي زه یو شپه خو را سره تېره کړه کنه یو شپه تېره کړه زه ډېره ښه شپه به تېره کړو نو چې شپې ته ورسره پاتې شوم نو حاجي صاحب د شپې پاسې تهجد یې کول وایي ما به تهجد نه کول کتاب طالبانو له ګورو سبق طالبانو ته ښایم خو او شرمېدم وایي مې چېرې دا دومره سپینګیري سړی پاسې و تهجد کې راشه ته م ورسره وکړه وایي پاسې تهجد مې ورسره وکړو حاجي صاحب ناست خپل ذکر و اذکار کوي نو یې زه شرمېدم چې دې اوس ذکر و اذکار کوي بوډا سپینګیري زه سملم نو دا خو لکه یو بوډۍ بده خبره ده نو امام ورسره لږ لږ ذکر و اذکار وایي هغه د حاجي صاحب هغه ذکر چې هغه به لا اله الا الله وي که نه معمولي غوندې به یې په زوره کړل وایي هغې زما دې زړه یو څو جټکې یې ورکړی وایي چې سار شو ورنږدې شم چې صاحب بیعت به وکړم خو ډېرې کلمې به راته نه ښې یو دوه درې ټکي به راته ښې وی خیر دی یو شی درته ښیم صاحب ذکر بیعت یې ورسره وکړو مولانا رشید احمد گنگوهی چې یو ورځ تېره کړه وی صاحب زه در سره یو څلوېښت ورځې تېروم وی زه خپلو طالبانو ته سبق ښایم وی نه صاحبه خیر دی ما له لږ ټیم راکړه در سره پاتې کېږم لږه یو پوټې غوندې د علم هغه لویوالی پکې و کبر پکې نو لوی شخصیات دي خو خامخا نو حاجي صاحب یو ځل ډوډۍ خوړه چې ډوډۍ خوړه دی ولا راغلی و دغه مقام کې نو حاجي صاحب ته میوې هم پرتې وې روجې موجې پولو مولو دا قصې پسې پرتې وې نو دی ورسره کېناسته نو چې کېناست نو حاجي صاحب دال راواغېستل او په یو کاسه کې واچول او یو ډوډۍ ورسره کړه او مولانا رشید احمد صاحب ته وی رشید احمد وی دا هغه ګوټ کې کېن دا ډوډۍ وخوره اوس که بل مرید و که نه د دې زمانې مرید بشیر جان غوندې مرید وی به چې خط دې ته پیر وایي په خپله غوښې خوري او مال یې دال راکړل په خپله لګیا دی او صاحب به دغه خوري روجې خوري او بریاني خوري او چرګان خوري او مال یې ډوډۍ راکړه او غاړې ته کېنه او دال یې راکړه دا پیري مریدي بیا په کار نه ده نن سبا خو تکړه هغه پیر دی چې خشته لنګر چلوي مریدان د هغه پیر ډېر صفتونه کوي تاسو تپوس وکړئ که مرید به د هغه پیر ډېر خشته لنګر یې دی ډېر مزېدار غوښې دي سرې کړي دي پکې هلکه ته ډوډۍ له ځې او د ډوډۍ لپاره پیري مریدي کې هوټل والا نه بیا وکړه بیعت د هوټل والا نه وکړه هغه ډېر شیدونه پخوي ډېر خشته لنګر ډېر سپیشل او ډېر زبردسته ډوډۍ ده او مزېدار تیکي دي پکې او صاحبه خوراکونه دي پکې نو زه که تیکو والا نه بیعت کوې نو پېښور کې تیکو والا ډېر دي هغې نه بیا وکړه معیار د حقانیت د زړه باطن دی صفائی ده کبر پکې نی غیبت پکې نی او الله یادوي او چې ته ورته وګورې او تا ته الله یاد کړي اولیاء څوک دي
نبی علیہ السلام فرمائی هغه خلق دی چې دی اولیدلی شي الله ورته یاد شي. نو کدا سي دې زماني پیری مریدي وای چې په تندر دی لګي دا په خپل مال دال راکړلو نو له ډوړې لاس کې راکړلو په خپل لګیا دی پولونه خوري غوخي ورو چرګان خوري. خو مولانا رشید احمد گنگوهی غاړې ته کېناستو چې ډوړې وخوړه لګوندې وی دې رشید احمد دل تراشه رانږدې کړ. مولانا قاسم حاجی امداد الله صاحب لګیا دا غمخ کې هغه خوراکونه خوري. وی رشید احمد خپنه شي ځان لمې کړی. وی د دې دالو د ځان له ډوډۍ د خوراکم قابل نه وي پکار دا و چې هغه مخامخ سپلو سره مې کېنولو چې دا مې در باندې سمولې خو یاره لږ رحم مې در باندې وکړو احسان مې در سره وکړو دال او ډوډۍ مې درکړه در باندې مې وخوړل. د دې قابل هم ګورې نه او ته څه وایي. وی حضرت وی زه د دې قابل نیم چې ستا د خانقاه او ستا د دې دربار د مریدانو سپلی سمې کم د دې قابل نیم. وی دا دې را باندې لوی احسان وکړه چې نوړی ډوډۍ دې راکړه او غاړه کې دې کېنولو ډوډۍ ته یې واغېسته او په شو ټپوی خوره بچې اوس ما سره ته د دې قابل چې تاله زه د خپل خلافت اوس درکم. اقر وز باندې خلیفه قضا او زما په ګدی کېنه او چې څنګه ما مریدانو ته لګیاوم او بیعتونه کول تو زما په ځای کېنه او خلکو له طریقې ورکوه. عجزه کې کمال دی. مولانا رشید احمد گنگوهی کم ځای ته ورسېد. یو ځل ناست دی اشراق مانځه دپاره ناست دی یو طالب راغی. طالب شاته کېناست ادب دپاره شاته ناست دی مخکې ناست دی د مانځه په انتظار دی او طالب شاته کېناست د ادب په خیال چې د ما استاد پر شاته کېنم چې د استاد زما ډسټرب نشي یعنې ذهن باندې بوج را نشي. چې مولانا رشید احمد گنگوهی رحمت الله علیه چې شی وګرځوله طالب شاته ناست دی دې په طالب پاسېدو کېنه طالب پاسېدو وي نه به پاسې کېنه او زه استاد امر دی طالب کېناسته. مولانا رشید احمد گنگوهی راغی طالب نه شاته کېناسته. وی چې څومره ساعت تا زما شاته ناسته کړی دومره به زه ستا شاته ناسته کوم د خو د پیغمبر د حدیثو طالب ولله مې ستا خو ډېر لوی حیثیت طالب به پاسېدی وي کو پاسېدې ښه بنېږي کېنه څومره ساعت چې هغه ناسته کړو هم شاته کېناست. درس و یو ځل بارې درس کو باران شو چې باران شو طالبانو منډې کړې. وی درس جی باران شو وی دی کوټې ته دی طالبانو کوټې ته منډې کړې. کتاب ولی کتاب لون نشي څوک چا کتاب اوچت که چا صادر اوچت که چا ټپۍ اوچته کړه خو چې طالبان کوټې ته څنګه لاړل. مولانا رشید احمد گنگوهی رحمت الله علیه لاړ پیزار سره او خپل صادر یې خور کو د طالبانو سپلی پیزار راخلي په هغې کېچی د هغې نه یې پڼ راوتړه. طالبانو منډې کړې. حضرت دا څه کې زمونږ د حدیثو شیخ استاد یې او ته زمونږ سپلی خپل صادر کې او بیا غلی پڼ نه وتړل. وی دا لمدېږي نو دا به ته راوچتی. وی تاسو ټول د الله او د رسول خبرو کې مشغول یې ټول ورځ لګیا یې. قال الله تبارک وتعالی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم په جب هم د خدای او د رسول خبرې چلیږي. نو چې ستاسو پیزار اوچت نه کم د چا پیزار به اوچت دې لویو خلکو کې ګټلې ده په دغه عاجزۍ ګټلې. عاجزي الله پې خوشحالېږي. من تواضع لله رفعه الله. څوک چې د الله دپاره په ځان کې عاجزي پیدا کړي چې الله په عاجزۍ خوشحالېږي او زه به هم عاجزي کوم کبر لویي به نه کوم. نو پروردګار نبی علیه السلام فرمایي عزت ته الله په لاس کې دی الله به ولې عزت ورکوي. او چې کم لویي کوي ځان کې کبر پیدا کړي نبی علیہ السلام فرمائی وضعه اللہ اللہ وی سر بدلو ام ښکته به دې کوم عاجزي الله خوشاله. اوس عاجزي دا نه چې جامې بشلېدلی چې عاجزي دې ته نه وایي چې سپلی به دې شلېدلي وي. عاجزي دې ته نه وایي چې صادر به دې شلېدلي او جامې به نیندې نه. حدیث پاک دی ان الله جمیل یحب الجمال. الله ډولې دی او ډول یې خوښي. جامې پاکې باچئ سپلی ښه پالش کړی اچوه صادر ښه خشته اچوه پټکې ښه صفا اچوه صابون سره لامبه خوشبو نبی علیہ السلام پورې کړې ده بالکل استعمالوه. عاجزي دې ته وایي چې بل مسلمان ته به سپک نه ګورې دې ته عاجزي وایي. دا به نه وی چې زما په شان جامه د چا ده زما په شان مسلماني د چا ده. بل مسلمان ته سپک کتل او بل مسلمان د ځان نه کمزورې ګڼل دا کبر دی. دا به نه کوې. خپله معاشره کې تا سره یو طالب العلم ملګری دی هغه ته به سپک نه ګورئ.
تا سره په خپل ګاونډ کې یو غریب ملګری دی هغه ته به سپک نه ګورئ، تا سره په دکاندارۍ کې یو غریب ملګری دی هغه ته به سپک نه ګورئ. تا پکې لا څه شی چې یم خوځیم هم چمن دیگری نیست ما پشان لا څوک داسې به نه. دې ته عاجزي وایي. عاجزي دی نه وایي چې جامې به دې شلېدلې او پیزار به دې شلېدلې او جامې به شلېدلې چې او څادر به شلېدلې. دې ته عاجزي نه وایي. نو جو انکسار دا هغه صفت دی چې دا په الله کې نشته. الله لوی ذات دی. دا الله پاک د مسلمان دپاره خوښ کړی دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې بر اسمانونو ته لاړ او د پروردګار سره ملاقات شو، نو الله یې تپوس کوي وایي څه تحفه دې ماله راوړې ده؟ ولې دا عجیبه تپوس دی. اوس الله له به څه تحفه وړې؟ الله سره خو هر څه شته. ماله دې څه تحفه راوړې ده؟ خایا شابه. نو حضور پاک مبارک خو هوښیار او وحی به ورته کېدله. وی الله داسې تحفه مې دله راوړې ده چې تا سره نشته. داسې تحفه مې دله راوړې ده. ته به حیران چې به څه تحفه چې الله سره نی. التحیات لله والصلوات والطیبات. الله د بدن، د مال، د ژبې عاجزي مې دله راوړې ده. په ژبه هم ستا په دربار کې زاری کوم التحیات، او د مال په بنیاد به هم ستا په دربار کې عاجزي کوم، او د وجود په اندازه په خپل وجود به هم ستا په دربار کې عاجزي کوم. عاجزي مې راوړې ده په خوله، په بدن، په مال کې. دا عاجزي تا سره نشته. نو چې دا واقعي چې دا د خپل عاجزۍ اظهار وکړو، الله وی السلام علیک ایها النبی ورحمت الله وبرکاته. زما تسلیمات، سلامونه او رحمتونه او برکتونه دې پتا نازل. نو حضور پاک بیا سوی ځان سره په نبی علیہ السلام خو رحمت نازل شو، سلام شو، نو ګناه امت پاتې شو. السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین. زما په نیکانو بندگانو او پما او زما په غریبانانو، زما په نیکانو امتیانو او پما او زما په غریبانانو امتیانو دې ستاره طرف نه سلامتی. هغه د پیغمبر علیہ السلام د عجزۍ خبره او د الله ذوالجلال هغه سلام او بیا د نبی علیہ السلام د عجزۍ هغه درخواست امت دپاره دونه الله ته خوښ شو چې منځ کې دله لازم کړو. منځ کې به عاجزي دا ډېر د کمال شی دی. څومره چې د ځان عاجزه کړ هغه امر به د الله خوښې. او د دنیا نعمتونه دا د الله سره دي، ګورې بنده سره نه دي. وما بكم من نعمة فمن الله. څومره نعمتونه دي، که مال دی، که دولت دی، که روغ صحت دی، دا ټول د پروردګار سره دی. نو عاجزي به کوو، لویي به نه کوو. لوی به خدای ګڼو، ځان به عاجزه ګڼو چې عاجزي دې پیدا کړه. ګوره سجده په مانځه کې وایي دا د عاجزۍ نښه ده. څومره چې تندې په خاورو کې راښ کړه دا د عاجزۍ نښه ده. دا رکوع چې کې دا د عاجزۍ نښه ده. دا دواړه لاسونه چې په سینه باندې تړي دا د عاجزۍ، ځان ته خپل زولنیت کړی دی واچولی، دا د عاجزۍ نښه. او چې دا ټیټېږي او دا تحیه شکل کې ټول د عاجزۍ. مونځ ټول عاجزي ده. حج چې کې ګوره دو څادرې دې واچولې او خپې دې بربنډې کړې او سر دې سرتور، دا ټول د عاجزۍ نښې. عبادت هغه عبادت دی چې په هغې کې عاجزي وي، او چې عاجزي پکې نه او کبر وي نو هغه عبادت نه دی. نو خدای پاک دې په مونږ کې تواضع پیدا کړي. الله دې مونږ د کبر نه وساتي. یو پلار ته او مشر یو افسر ته ولاړې څونه د احترام او د ادب لاندې ولاړې، دقسې د احترام او د ادب لاندې به ولاړې. یو خوا سوچ او بل خوا سوچ او فکر به بالکل نه کې، او بیا به ورته ټیټ شي. دا سر ټیټول دا بیا احترام شو د الله. او بیا سجده کول چې دا تندې خو بهترین اندام دی، دا ورته د خپو په ځای کې او په خاورو کې کېږدې، دا د الله بل احترام او بل عزت دی. او چې ورته ودرېدې نو دې وخت کې به د دنیا خبرې بند دي. دې وخت کې به لاسونه او خپې غړقول بند دي. دې وخت کې به شونډې په خوراک او په نینو او په چکو خوځول بند دي. او دې وخت کې به د بل چا سره سلام کلام هم بند دي. ولې؟ دا د خدای احترام دی. که تا پکې د مخلوق سره خبرې منظم کې او بل سره هم خبرې کې، منظم کې او ځانونه هم ګرې، او یو خوا بل خوا هم پکې ګورې، او څوک سلام اچي او ته وعلیکم السلام، الله به وایي تا خو زما عزت ونه کړ. یو مشر ته ولاړې ټوله توجه به دی